د عمران خان په جیل کې 700 ورځې مکمل شوې. په دې 700 ورځو کې عمران خان ډېر تکالیف برداشت کړي دي او ټول مخالفین غلط ثابت کړي دي. د عمران خان مخالفینو به د عمران خان حواله سره سوي رانا سن الله هم د عمران خان پکې تیرولو باندې ډېر زبردست بیان جاری کړی چې در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. په دې ډیټیل سره خبره کوم. خو بل طرف ته مریم نواز د محرم په اشتهاراتو باندې 20 کروڑ روپۍ خرج کړي دي. د محرم په خیرات کې د محرم چې کوم دی خیرات کول په مری کې نو پاره کې د بریانۍ په ډبو باندې هم خپل تصویران لګولې دي. د پاکستان قرضه هم په قرضه کې هم اضافه شوې ده. پاکستان ریکارډي قرضه واغښته. د پاکستان د قرضې فګر ریکارډ جوړ کو 76000 ارب ته د پاکستان قرضه ورسېده. د عمران خان په دور کې دا قرضه څومره و نو پاره باندې هم ډیټیل سره خبرې کوو. دا ټول تفصيلات در سره په دې ویډیو کې ډیټیل سره شریک کوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله په عمران خان باندې خبره کوي چې کپتان په جیل کې اوسه ورځې مکمل شوې. عمران خان په جیل کې ټول مخالفین غلط ثابت کړل. چون کې ډیر مخالفین ټول نه پهله رانا سن الله به دا خبره کوله چې دا یو نشئی سړی دی او د نشي نه بغیر په جیل کې یو ورځ هم نشي تیرولې. د ک جیل ته لاړو د بدیل کوي روز پس په دې ډیل کوي خو د به د نشي د پاره د جیل نه بهر روزي. نو عمران خان اوس اوسه ورځې مکمل کړی دي چې په دې باندې رانا سن الله هم یو بیان جاری کړی دی. رانا سن الله ویلي دي چې عمران خان په جیل کې کشری لس نمبر وینو زه عمران خان ته په لسو کې لس نمبر ورکوم. لکه په جیل کې وخت رولو باندې لس نمبر وینو زه عمران خان ته په لسو کې لس نمبر ورکوم. ځکه عمران خان ډیر بهادرۍ سره په جیل کې وخت تیر کو. عمران خان نه د گرفتاری په وخت کې یریدل دي او نه اوس یریږي او نه براتلون کې ټایم کې یریږي. دا د عمران خان هغه مخالفین دي چې چا به د عمران خان د گرفتاری نه مخکې عجیب خبرې کولې. چا به دا خو آیات سړی دی د چرته په جیل دنه وخت تیرول شي. چا به دا نشئی سړی دی. چا به د شرابي سړی دی. چا بس خو دغه ټول مخالفین چې کوم دی عمران خان غلط ثابت کړل. جی اوس پراشو په مریم نواز باندې خبرو کو. مریم نواز په اشتهاراتو باندې 20 کروڑ روپۍ لګولې دي. مریم نواز په هر څه باندې خپل تصویر لګي. د محرم الحرام جلوس اهتمام دوران مری کې د مریم نواز چې کوم د جلوسو دغه اهتمام دوران مری کې د خیرات کولو چې پای کې د ابو په بوتلو باندې او د بریانۍ په ډبو باندې هم مریم نواز خپل تصویر لګولې. جی مریم نواز صرف په یو چوک کې 19 فلیکس لګولې دي. ماهرین وایي چې د محرم لس ورځو اشتهاراتو د لپاره مریم نواز 20 کروڑ روپۍ خرج کړي دي. جی لکه په کروڑونو روپۍ دا صرف د خپل ځان وایرل کولو د لپاره خپل تصویر په هر چوک کې لګولو د لپاره لګي. خبل د پاکستان په قرضه کې ریکارډي اضافه شوه. د سټیټ بانک ریپورت مطابق د پاکستان قرضه 76000 ارب روپۍ ته رسیدلې ده. د عمران خان په دور کې دا قرضه 42000 ارب روپۍ و. مسلم لیگ نون حکومت صرف درو کالو کې 34000 ارب روپۍ قرضه غشتري ده. چې 2024 نواله تر اوسه پورې مسلم لیگ نون 8.8 ارب روپۍ قرضه اغشتري. صرف 2024 کې د مسلم لیگ نون حکومت صرف 8.5 ارب روپۍ خرچه چې کومه ده هغه اغشتلې ده. جی نو دا یو ډېر هیوج اماونت ته الله دې وکړي چې دا بیا په اسانه باندې دې کشتونه ادا کول او مطلب بیا پاکستان عوام چې کوم ډېر دي حکمرانانو د لاس او د دې قرضو د لاس روز تر ودا د مهنګۍ سره سر په سر ورزي مهنګۍ په ښکار کیږي. جی نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.